زما کله زما پہچان کې چې کوم شخصیت نن ما سره موجود دی هغه د عوامي نیشنل پارټي نه بلکې د باچا خان سپای دی. د باچا خان سره په مختلف جلسو جلوسونو کې شرکت کړی دی. په سوکنو کې واحد خدای خدمتګار دی چې ماشاءالله حیات دی. هغه نه داغه د ژوند په اړه باندې خبرې اترې کوو. جناب سیف الرحمن بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا درته چې دې ټیم کې ستاسو عمر به څومره وي؟ دې ټیم کې بس اوس ته حساب وکړو چې 27 هو چې لما دغه کوي هغه مخکې کال به مخکې لما دغه تقریبا 100 ته خبره نه کېږي. اوس دا راته وایي چې په ستاسو په ټیم کې چې کوم ټیم تاسو سیاست کولو د باچا خان سپایان وي په دې سوکنو باندې څو پارټیانې وي؟ سوکنو کې څو پارټیانې وي چې هغه یې دا وکړو؟ سوکنو کې بس صرف 2 پارټۍ وي، یو مسلم لیګ او یو سرخپوش و. بس نور دا سم نور. د سوکنو کو اکثریت د چا و؟ سوکنو کې اکثریت تر اوسه پورې چې د خدای خدمتګارو دی. بابا دا راته وایي چې خدای خدمتګاري په کم عمر کې شروع کړی؟ خدای خدمتګاري جی زما خو چې څومره چې یاداشت دی که نه، زمونږ په دې کلي کې دا سن 2021 نه شروع شوې ده او په لومړۍ جلسه چې کومه ده زمونږ په دې کلي کې 36 کې شروع شوې وه او هغې سره مونږ باقاعده د باچا خان په دغه کې په جلوس کې منډې والي دي. د ټول کلي محاصره مونږ کړې وه او د خان بهادر صاحب په ویره باندې داسې چې دی تاو شو او ډېر لوی جلوس مونږ سره. نو داسې بیا په دې بازار او په لښتیو په سکول باندې های سکول باندې بیا داسې راتاو شو. دا ټول جلوسونه به راتلل او هغه دا جلسه چې کومه ده دلته زمونږ په دې ډاګ باندې مونږ منعقد کړې وه او مونږ په دې کې ډېره خواري کړې وه. دا ټول ډاګ هم جارو کړی و، چڼکاو کړی و او پټسونه او تختونه اوس هم پکې اچولي او ډېر د دوم دام جلسه دلته کې شوې وه زمونږ په دې ګډو بازار کې. بابا دا ته وایي چې کوم ستا د ملګریو د خدای خدمتګاران چې تا ته یاد دي د هغوی نومونه څه دي؟ د هغوی والله ډېر نومونه دي. یو خو زمونږ خپل مالت کې علي چند باچا و، سائی بهادر و، دلته سردار و، سارګلی و، داسې ایوب شپون و، داسې ډېر زیات و نو چې کوم به درته ووایم. بابا ستاسو به د جنګ ازادۍ دوران تاسو د باچا خان ملګري پاتې شوي، دا راته وایي چې د فرنګیانو سره مخامخ په مخامخ یا دغه څه شوی دی؟ فرنګیانو سره تر دغه پورې مونږ تللي وو. دا هغه وخت مونږ دا تاڼه ده دا دغه وه ده مکړي بازار ده، دا اوس دا ګلبهار تاڼه چې کومه ده دا زمونږ د کلي تاڼه وه او مونږ ته د مشرانو د وجه اړ وشو چې وایي داسې کار دی چې تاسو به په تاڼه باندې دغه رنګ لګوئ، تاڼه باندې به رنګ والکه دا خو ډېره ګران مهم دی خو بس بیا په هره طریقه چې د رنګ ډولکی چې دی دغه کو او مونږ سره هلکانو زمونږ همزولو ډېر ښه تکړه تکړه هلکانو هغوی بیا دا مو هم په خپل سر واخیستو او د شپې 1:30 وه که 2 وې که 2:30 سینتري وو او د شا د طرفه چې کوم دی نو هخوا نه پاسنګ ولګولو او په تاڼه باندې راوختو او چې پولیس هلته ولاړو په ګیټ کې او دا کپړه به هم دغه کول او دا ټوله مخ هم چې ټوله سره کړه او چې سهار د مشران راغلل چې ګوري هلکه تاڼه چې دی ټوله سره ده
داسې کتل سکوټي والا ولاړ دی دننه ولاړ دی بهر ولاړ دی سړک په غاړه ولاړ دی تانې خوله کې ولاړ دی او د ځان نه نه خبرېږي د شپې یو نیمه بجه وه چې د شاته طرف پاسنګ پیدا کړو او شاته طرف راوختو او دا ټوله تاڼه هم سره کړې وه دا ډېر زبردست مو هم ګران مو هم ته نه بل نشته دی اډورو بس مشرانو اډورو چې دا کار وکوئ بابا دا راته ووایه چې تاسو د باچا خان فلسفې نه څنګه متاثر شوي؟ د باچا خان چې کوم دی چې د هغه کوم خیالات او کوم کردار او کوم لباس او کوم چې د جامو لباس یعنې اوس د خولې چې کومه پالیسي به د هغه په شان دی چې دی بل داسې ما هېڅ سړی څوک هم نه دی لیدلی چې د هغه په شان دی چې دی بل پس پیدا شي او د هغه په شان دی لب لباس د خولې د جامو د بدن داسې څوک پیدا شي چې بل داسې چې یو اشوک شاه باچا و خدای دې ورته وبخښي د بهادر کړي هغه د پسې دویم نمبر و بیا قاضي عطاالله و هغه هم چې دی د نامې جامې ګرامي سړی و قاضي عطاالله داسې نور هم چې دی ډېر کسان وو کم قابلونه درته یادوم بابا تاسو بابله کې موجود وئ د بابل احسانیه څه شی وه؟ د بابله ولې موجود و داسې موجود و چې اندازې نه خوته مونږ چې دی یو ملګری و اکبر شاه نامه یې وه خدای دې وبخښي نه کور مونږ سره اوسېدو هغه د پولیس والو چې والی او بیا چې زم په هغه تنګه کوڅه کې هغه تنګه غوندې کوڅه بیا مخکې چې دی سیند دی بس په هغې باندې چې دی زم ما هم ځان راوغورځولو او هغه هم ځان راوغورځولو هغه چونکې ډېر زیات وال خوړلي وي له پولیس نه نو هغه غریب خو چې دی بس هم په هغې کې چې دی ډېر ټکېدلی او بیا په یخو اوبو کې هم راغو نو هغه غریب بیا بیمار شو بیا د هغې نه ټي وي دغه جوړه شوه بیا هغې نه وفات هم شو بس مونږ هم چې دی داسې چې دی داسې راووتو په دې بله لار باندې په تنګه کوڅه راوباندې په سیند باندې راپورې وتو او داسې بیا سړک ته ووتو بیا ته یو ځل ومنو د دنیا خلکو چې بس را چلېدل به مړي به هم را چلېدل او زخمیان به هم را چلېدل او پیاده ول یو د معاشر غوندې چې دی حالات بلکل بابا دا راته ووایي چې کله چې جواهرلال نهرو پېښور ته راغی د باچا خان سره چارسدي ته میلاوېدو تلو او خدای خدمتګارانو په سردریاب باندې د هغه استقبال کولو نو تاسو هغه ټایم کې موجود وئ هغه یاداشت تاسو سره څه شته دي؟ یاداشت دا دی چې مونږ په خپله د سوکانو نه وفد چې کوم دی هم د دې لپاره چې دی تللي وو دا باقاعده پوره اډر و چې د هر کلي به یو وفد او ټول راځي استقبال لپاره چې په سړک د پاسه څومره کلي دي تر سردریابه پورې دا ټولو ته دا اډر و نو اډران به چې دی د سوکانو نه مونږ ډېر کسان داسې تللي وو چې هغه مونږ د هغه د مور له دلته تللي وو دلته نه چې په دغه باندې په جلوس کې چې دی هغه خو په دغه کې ګاډي کې او مونږ ورته د دنیا خلک دی د موړ کې ولاړو داسې جګړه موړ کې دغه کې تر دغه پورې داسې خو دغه چې کوم استقبال شوی او کوم دغه شوی نو ډېر په دې کول مثال استقبال چې دی دغه شوی په هغه ټایم سره او هغې په دغه کې چې دی ورسولو بیا د سردریاب ته هلته هلته د اوبو په غاړه ښکته د سیند په غاړه هلته کې وله ځای جوړ کړی او هلته کې بیا دی چې دی دغه شول باچا خان سره چې دی دغه کېناستل هلته خبرې اترې چې دی جلسه غوندې چې دی وشو د دنیا خلک چې دی سړک په غاړه او لاندې د سیند په غاړه ډېر بیا عظیم‌الشانه اجتماع شوې وه. بابا دا ته ووایې چې د پارټۍ د طرفه د عوامي نیشنل پارټۍ د طرفه ستاسو د خدماتو په قدر ته باندې تاسو ته تمغه دغه تاسو ته میلو درکړی دی؟ هېڅ هم نه دي راکړي بس زمونږ ما خو درته وې چې زمونږ هغه ټایم سره د دې خبرو څه پروا نه وه ځکه
چې مونږ به لله فی الله او د خپله شوقه چې د پارټۍ له شوقه مونږ دا کارونه به کول د دې خیال هم نه و چې د دې کې به څه تمغه یا مونږ ته به مشري یا څه لوړې جوړې څه به میلاو شي نه دا هېڅ خیال نه مونږ د هغه وخت حال خلکو سره چې څنګه ما سره نو داسې زما ټولو ملګرو سره نه و د دې خبرو. بابا ازادۍ یو خپله مزې کله چې مونږ ته ازادي میلو شوه نو هغه وخت کې ستاسو احساسات څو ازادي چې کله مونږ ته میلو شوه تاسو جدوجهد چې و هغه د ازادۍ دپاره و د فرنګي تختولو دپاره و په 1947 کې چې کله مونږ ته ازادي میلو شوه د انګریز نه نو ستاسو احساسات څو تاسو څه محسوسول نو خوشحاله نه و چې زمونږ دغه خبره چې کومې دغه لپاره مونږ جدوجهد کولو هغه ونه چې کومه نن کامیاب شو میوه یې ونیوه او ښه نمدۍ چې کوم دی نو نن هغه میوه مونږ وشو کوله او د هغې نه چې دی مونږ چې ملتو فاصله و او دغه کوو خو باقي وروسته بیا د دې خلکو د کارکنانو کار دی چې آیا دی د عمل په څه طریقه باندې چلی چلولی شي که نه شي چلولی نو دا نه چې کینې بیا مونږ دا وایي یاره خو د دی نه خو هغه انګرېزان هم خو وی دا چې دا زمونږ د خولې نه ونه ځي نو داسې کار په کار دی چې تر اوسه هم چې دی زه اوس هم دا ویم او هغه وخت ما وی چې بھائی اوس مونږ نه چې دی دغه خبره چې پټی خو مونږ خپل کو خو چې اوس مونږ په دې کې داسې چې دی تخم وکړو داسې کولبه پکې ولګو چې د هغې هغه فصل چې کوم دی هغه کامیاب او بارور راشي. ډېره مهرباني بابا جي الله دې عزت وکړه. دا موږ سره د عوامي نیشنل پارټۍ نه بلکې د خدای خدمتګار واحد نښه په سوکنو کې سیف الرحمن بابا چې د خپل د تیر شوي ژوند د خپل تیر شوي ماضي په هکله مونږه او تاسو یې خبر کوي. زه د دې ډیره مننه کوم چې دې مونږ له ټایم وویستو مونږ سره خبرې اترې وکړي. الله تعالی دې ول نور هم ژوند ورکړي. ډیره مهرباني د الله پامان.